اوس فصاحت مفرد صفت ده ای لفظ صفت ده فصاحت فی الکلام کلام صفت ده آل لفظ ده ایو فصاحت فی المتکلم ده ده شخص صفت ده ومن چې لفظ واسطه ده ځکه متکلم ته به دا صفت فصاحت چې دا یو صفت راسخه ده د دې په مزاج کې دا به دې ته پسه ثابتېږي چې منځ کې الفاظ واسطه چې دا الفاظ فصیحه وایي مفردات فصیح وایي او کلامونه فصیح وایي د دغې واسطې باندې به متکلم ته فصاحت ثابتېږي یو مضبوط صفت په ده کې جوړېږي مضبوط صفت له وجې نه به د الفاظ د مفردات او د کلامونو والا الفاظ به اسانه طریقې سره وایي تعبیرات کوي نو گویا یو فصاحت فی المفرد و دا د لفظ صفت فصاحت فی الکلام دا د لفظ صفت فصاحت فی المتکلم دا د شخص صفت ده دا شخص کې یو محکم صفت ده چې دا محکم صفت د کې راشي د بدای د الفاظ مفرده او کلامونه فصیح اسانه طریقې سره اوس دا فصاحت فی المفرد څه ده فی الکلام دا د فصاحت فی المتکلم سبب هم ده دا د فصاحت فی المتکلم نتیجه هم ده سبب یې داسې ده چې اول به فصاحت فی المفرد زده کې چې مفرد کې فصاحت څرنګه راځي چې هغه درې عیبونه نه وي چې مخکې تېر چې نه ماده سکیلی دا ټکي چې عام ته تنافر وایي انې دا شکل سکیلی دا صرفي قانون خلاف پکې نه چې دا ته مخالفت وایي انې معنا مشکلی چې آته غرابت وایي نو فصاحت فی المفرد به اول زده کړي چې فصاحت فی المفرد چاته وایي چې دا درې عیبونه نه نه ماده درنه وي انې صیغه درنه وي چې ماده یې نه درنه یا دا تنافر نشته پکې چې صیغه یې نه درنه یعنی قانون صرفي خلاف نه وي پکې بس بیا دا صیغه هم اسانه شوه نقص نه پکې راغلی چې معنا یې ظاهره وي بیا غرابت پکې نشته دا درې عیبونه چې نه دا فصاحت فی المفرد اول به دا زده کړي بیا فصاحت فی الکلام زده کړي فصاحت فی الکلام مثلا زده کړي چې آپ کې به دا درې عیبونه نه کم کلمات پر درانه نه ثقیل یعنی کلماتو کې به تنافر نه تنافر دا معنی چې درانه په مزاج عربي باندې دا څنګه چې په موږ تاسو درانه ځکه موږ باندې خو سوغ نه درون یو چټاک چې دا کلام چې درون دي او عربو باندې درون نه چې په عربو درون نه لګي ماده د کلماتو بس دې ته تنافر وایي چې درانه د کلمات چې دې نه خالی ماده کې نقص نه بل دا چې هيئت ترکیبی ټکی هيئت ترکیبی دا معنا چې موافق ته مشهور نحویانو ترکیبی پکې کلام کې هغه مشهور نحوی ترکیب نه پکې خلاف نه چې دا ضعف تالیف وایي دا عیب نه پکې معنا کې تاکید نه یعنی مشکلات نه په فهم المعنا کې چې دا نام تاکید و چې دا تیر بل به وضاحت فی الکلام ذکر دغه به دا درې عیب نه چې دا دوه شان ذکر دا سبب څه لپاره دی فساد فی المتکلم یعنی اوس په متکلم کې یو مضبوط صفت پیدا شي د په عقل کې روح کې به یو مضبوط صفت پیدا شي ځکه روح کې صفات پیدا کیږي کنه لکه شجاعت پیدا کیږي چې مشق کې جهاد تجربه او شجاعت تر پیدا کیږي چې نفس باندې کنټرول کې به تقوا تر پیدا کیږي نو تقوا یو صفت ته مضبوط دا سه شجاعت یو صفت ته مضبوط یعنی دا باخه په پیدا شي څنګه چې دا فساد فی المفرد څه ذکر او فساد فی المتکلم څه ذکر دا به مزاج متکلم کی یو صفت مضبوط پیدا شي د صفت مضبوط دوه اعتبار لري کله دا صفت مضبوط دا چې نفس کی جیا راځي دې کې تحولات راځي تحولات معنی انتقالات کله دا صفت نفس کی وی چې فصاحت والکل نه دا حال ده للتحول والانتقال ځکه دا بدلی جوړه بدلی کله کله دا چې مضبوط فن ده کې فساد فی المفرد فی الکلام دا مضبوط کیفیت شي
لا تزولو لسره زوال قبلی نه نفس نه د وخت دې ته ملکه وایي نو دغه مزاج تا کې چې ملکه پیدا سره یو صفت پیدا سره د فصاحت صفت تا کې پیدا سره اوس په دغه فصاحت صفت نه بعد ته نور الفاظ مفرده فصیح چې وایي کلامونه فصیح چې وایي آب آسانه طریقې سره بلا التفات داخله نه وځي بلا کسب داخله نه وځي نو ګوره د فصاحت فی المفرد فی الکلام دا سبب مو فصاحت فی المتکلم پاره مفصاحت المتکلم پس جوړېدا څه چې اول ته هغه ورته دی چې کله فصاحت فی المتکلم راغلی یعنی تا نفس کې پوخ کیفیت راغلی څرنګه کیفیت مضبوط صفت راغلی چې دغه مضبوط صفت له وجې نه ته فصاحت فی المفرد فی الکلام سهولت سره لخلی باس اوس دغه فصاحت فی المفرد فی الکلام دا د فصاحت فی المتکلم نتیجه هم سره اثر سبب یو سوال پیدا شي چې دا څرنګه کېږي یو څه سبب نه یا نتیجه نه سبب هم موقوف علی النتیجه هم موقوفي نو دا فصاحت فی المفرد فصاحت فی الکلام دا فصاحت فی المتکلم پر اسباب مو ځکه چې فصاحت فی المتکلم نه جوړی دی ابه چې دا فصاحت فی المتکلم جوړ شو بیا غیر نه بعد فصاحت فی المفرد فی الکلام اثرات هم دي دا آسانه طریقې سره وایي نتیجه هم ده نتیجه هم موقوفه ای پرشه سبب دې هم موقوف علی دا فصاحت فی المفرد فی الکلام موقوف علی هم موقوف سره جمع بین المتنافعین را ده جواب دی جنان جمع بین المتنافعین نه ده دا فصاحت فی المفرد فی الکلام چې دا یو دی اصول مرتبه ده یو دی فروع مرتبه ده یو دی قواعد مرتبه ده قاعده تک فصاحت فی المفرد قاعده تنافر قاعده غرابت قاعده این دا قاعده ایو دی تفریق یو دی جزئیات مرتبه ده فصاحت فی المفرد جزئی یعنی جزئی ټکو کې فصاحت فی المفرد جوړول جزئی کلامونه کې فصاحت فی الکلام جوړول چې کوم فصاحت فی المفرد فی الکلام سبب ده فصاحت فی المتکلم فارا دا کلی درجه دي دا قاعده دي لکه این الفاعل مرفوع قاعده ده البدل تابع من المبدل منه دا قاعده ده یو د دې جزئیات دي واړه نو چې کوم فصاحت فی المفرد فی الکلام دا قاعده درجه دي دا موقوف علی ده فصاحت فی المتکلم فارا قاعده به د زید فصیح متکلم پاتې ته جوړیږي تاسو به صفت مضبوط پاتې راځي چې صفت کله راغله قاعده نه بعد اوس په د جزئیات ته آسانه سره وایي چې الفاعل مرفوع قاعده دي دا مثلا نور جزئیات چې ضرب زیدون و غیره دا جزئیات په توسه آسانه سره وایي جزئیات نتیجه سره او کلیات موقوف علیه سره فلا دوره هیڅ منافتونه نشته اوس فصاحت فی المتکلم د تعریف ته کې ماتین وایي چې فصاحت فی المتکلم دا یو صفت ته په مرتبه د حال کې نه چې تا نفس کې جیا راځي دا نه بلکې هغه صفت ته چې د په درجه د ملکی کې ملکه چې منه مضبوط صفت لا تزول زایل کېږي نه ممکن الانفکاک دی چې دا نفس نه دا صفت لاړ شي دا ملکه دا صفت راسخ لا تزول نتیجه یې ده یقتدر بها على التعبیر عن المقصود بلفظ فصیح نتیجه دا یقتدر بها چې دا فصیح متکلم چې دا کامل قدرت لري بها د صفت لوجه په چې شي قادری کامل طریقې سره على التعبیر عن المقصود په تعبیر کولو د هر مقصود نه بلفظ فصیح الفاظ فصیحه او سره کلام فصیح کوي مفرد فصیح اقتداری وی ان د سره داسې قوتي چې د قوت له وجه د مقتدری تمکن معنا قدرت لري لاس کې پراتی چې لاس کې پراتی قدرت تمکن دي سره تعبیر هر مقصود نه په الفاظ فصیحه کولای شي دې اقتداری کژخ کیا کنه کوي بالفعل ژغ نه د ضروري چې بالفعل الفاظ وایي خو قدرت ور سره چې تعبیر هر مقصود نه په لفظ فصیح کولای شي که کلام یا که مفردی دې ته اشاره ده چې بالفعل تعبیر نه دی ضروري چې اقتدار ور سره پروتي مزاج کې کله او غوړي به تعبیر کوي په لفظ فصیح سره دا فصیح متکلم دا څنګه وایي چې يعبر چې دا به تعبیر کوي هر مقصود نه په لفظ فصیح ځکه تعبیر کې خو فعلیت معتبر دی چې دا بالفعل وایي
اوس که یو سړي سره قدرت یا تعبیر نه کوي چپي بس په دا بیا فصیح نه وي دا متکلم ځکه چې تعبیر یې نه ده کړی حالانکې دا فصیح ده ځکه یقتدر وایي یعبر نه وایي ځکه تعبیر کې فعلیت ته غږ معتبر ده چې دا بالفعل وایي هر مقصود نه به دا تعبیر بالفعل کوي اوس که یو سړي قدرت وي یا تعبیر نه وکړي غلی وي اوس په بیا به دا نه وي فصیح کړی ځکه چې تعبیر یې نه وکړي حالانکې دا بیا فصیح ده ځکه یعبر نه وایي یقتدر وایي چې د سره تمکني قدرت لاس کې نیوللي کنټرول کې وي تعبیر مقصود نه په لازم فصیح سره کوي صحیح که بالفعل کیا کوي نه کوي دا تعریف سره چې فساد فی المتکلم ملکتون دا یو کیفیت پوخ ده حال نه ده چې تحول پکې راځي پوخ کیفیت ده لا يمكن الزوال چې زوال ممکن نه عادتا یقتدر بها چې دا صفت له وجې کامل قدرت لري چیز باندې قدرت لري حالت تعبیر په تعبیر کولو قدرت لري یعنی طاقت وي چې هر مقصود نه دا تعبیر په لفظ فصیح وکړي کبیر فعل وایا کنه ځکه اقتدار ویلا یعبر نه وایي ځکه تعبیر کې خو به فعلیت معتبر دی چې په خولې به خامخا وایي اوس که یو سړي قدرتي په خولې نه وایي بیا خو به دا نه وي فصیح والتالي باطل دا خو بیا فصیح ده معلومه ده چې اقتدار ضروري ده بالفعل په خولې ویل نه دي ضروري اوس هلکه ملکې څه معنا ده اوس تفتازاني ملکې پسې روان شه متین خدا ټکي کړي چې کوم موضوع ویلی اوس تفتازاني ملکې وضاحت کوي چې هلکه ملکه څه معنا او دغه دې سوال کوي چې ملکې معنا مقولة الملکه نو مقولة الملکه دا خو دې فن د طبعیات یو معنا ده مقوله د ملکې چاته وایي مقولة الوجود یعنی وجود وال شای عرض چې وجود لري عرض دا مقوله د ملکه معنا وجود چې وجود لري من کبیر الوجود چې وجود نه ای اعراض ای جنبل پورې کوي مال دا وینه نه دا معنا نه دلته ملکې نه دلته مراد دا معنا اصطلاحي منطقي هغه دا چې ملکه یو کیفیت توایي په مزاج کې په روح انساني کې داسې کیفیت داسې صفت کیفیت معنی صفت عرض راسختون چې مضبوطی په نفس کې تحولات نه کولی چې نقل کېږي را نقل کېږي نه ممکن زوال عادتا لیتا نجی نه دی دا کیفیت نفس کې پوخ پروت نو ملکتون دا ملکه ده ملکې څه معنا ملکې معنا مقولة الملکه نه بمعنى وجود فی الموضوع چې یو وجودي په مال کې دا معنی نه ده ملکې نه منطقي معنی مراد ده منطقي معنی چې یو کیفیت تپوخ صفت تپوخ روح نفس کې چې پیدا شي شالکه اوس کیفیت څه معنی دا خو تفسیر بالمجهول کوم دا ملکه نه پیژنده چې ملکه شجه ده یو ملکه نه میږي شجه ملکه نه میږي چې تاسو نه غته نشئ چې دا ملکه یاده ملکه نه ده ملکه معنا دا چې ملکه معنا مراد مقولة الوجود نه ده چې و وجود یې په محل کې ملکه نه مراد د کیفیت صفت په نفس کې چې نفس کې یو صفت پوخ پیدا شي چې تحول نه قبلې عادت کې جن وسی نو یو پوخ کیفیت ده هغه کوم ملکه نه پیژندانو تا تفسیر په کیف او چې دا پوخ کیفیت موږ خو کیف نه پیژنو دا تفسیر بالمجوز دا وینه نه کیف ته نه پیژنه کیفیت عرض ده کنه کیفیت خو عرض نه ده چې محل پورې کایي کیفیت هلکه محل پورې کایي دا خو ټیک ده کیفیت محل پورې کایي چې بیان نشي کېدای د مقدار بیان نشي کېدای زیاده کېدای مقدارات نه مقدار معنا عدد عددیات نه ده مقدار معنا وول لاند چې کدا کمیات نه وول لاندې انا عدد کبیره نه نو بیان نه شي کېدای ځکه چې بیان انسان کوي یا د اعداد کوي یا د کمیات کوي وول لاند کوي اده نه عدد کبیره نه چې ته بیان کوي چلو د پنځه محل چلو پنځه کېدای خو خپل نه شي بیان ده ان دا کم کبیره نه وول لاند چې کچ قبلې نو کیفیت یو عرض ده صفت ده چې بیان نه په قدرت ته تاکي
ځکه تا په قدرت کې بیان د عددیاتو ده، ځکه دا مقدور دی تا، یا بیان د کمیاتو ده، کچ وغیره ګز نیم ګز، دا نه کم نه عدد ده نه کچ وال شاید دیو چې ته نه سي بیانوای، دومره بیانوای چې محل پورې قایم ده، یو دوره بیانوای چې د په عقل کې راتلل دا صفت چې تا په عقل کې راشي کیفیت دا نه د موقوف په غیر باندې اضافات کبیره نه ده چې بل ته مضاف، یو تعقل یعنی وجود ذهنی چې ته متصور کړې نو مضافله نه غواړي، بس خالی محل غواړي، محل خو یې ده اخو مضافله نه ده، اخو ذریعه د وجود ده، بل مضافله نه غواړي. دوا دریم دا چې تقسیم نه قبلې، ځکه تقسیم خو یا عدد قبلې یا کم قبلې یا غس قبلې کچ تولر یا عدد قبلې، دا خو نه عدد ده نه کچ وای شاید تقسیم نه قبلې. ولا قسمت ان لا قسمت پر مقتضی بحسب ذات، لا قسمت لکه نقطه وحدت، اوس نقطه وحدت څه ده؟ دا نه تقسیم پر مقتضی دی، دا نه مقتضی دی قسمت دی ځکه عدد نه ده نه کم ده، انا مقتضی دی لا قسمت دی ځکه نه وحدت ته نه نقطه ده، نو قسمت کا غواړي او عدد غواړي لا کس غواړي، اگر نه قسمت غواړي آی وحدت غواړي نه قسمت ان نقطه غواړي، دا هونه من قبیل النقطه ده، انا من قبیل الوحدت ته خیال به خبره، وحدت عدد هونه ده کنه نقطه ده، چې نه نقطه ده نه وحدت ته نو لا قسمت نه غواړي، لکه نقطه لا قسمت غواړي یا نه تقسیمي، وحدت لا قسمت غواړي ځکه وحدت خو یو عدد ده هونه تقسیمي. نو ګوره ملکتون دا ملکات دا ماتین خدا سی ویلا یقتدر بیا للتعبیر للمقصود، چې دا متکلم قادری قدرت لري تمکن لري په تعبیر هر مقصود نه خو خوشایتی بالفعل تعبیر نه ضروري، ځکه یو سړی مزاج کې ملکات تا بالفعل نه وای چپ ده، پس پته دا ته صحیح نه وای به ځکه اقتدار یو تعبیر دی ویلا، په تفسیر کې هماتین ملکتون ویلي، هلکه ملکات ته وای متریز وای چې ملکه معنی مقوله الوجود، هلکه مقوله الوجود خو ډیر شیان دي، دا وینه ملکه دا معنی ده مقوله الوجود، مقوله معنی عرض وجود لري، دا معنی نه ده، ملکه منطقي معنی دلته مراد ده، ملکه چې دا کیفیت راسخه فی النفس، دا یو صفت ده، کیف نه صفت راسخه فی النفس چې نفس کې مضبوط پروت ده، نه ظاهر کیږي عادتا، ممکن نه ده چې دا لري شي، دا معنی ده ملکه، هلکه دا اوس لا څه دا ملکه ده مضبوط کیفیت ده، نو موږ ملکه نه پیژنده نو کیفیت کې د تعریف راوسته، کیفیت نه پیژنو، دا وایي کیفیت خو عرض څه وایي کنه، صفت ته عرض ده، عرض څه معنی محل غواړي، نفس کې دی پروت، نو دا کیفیت ته یعنی یو صفت ته چې محل پورې قایم ده چې نفس ده، بس یو ټکی کیفیت څه معنی لري چې نه عددیات نه یا نه کمیات نه عدد ده چې تقسیمه یې انا کم ده چې تقسیمه یې شا یو بل دا لا توقف تعقلو کده ته سوچ کې راوړی دا کیفیت د وجود ذهني نه موقوف په غیر ځکه اضافات نه ده چې دا غیر ته مضاف، انا تقسیم غواړي ځکه تقسیم به حسب ذات عدد غواړي لا کم غواړي، انا نه تقسیم غواړي ځکه نه تقسیم هو وحدت غواړي لا نقطه غواړي، دا نه وحدت ته نه نقطه ده چې دا نه تقسیم غواړي، انا عدد ده نه کم متصل ده چې طول عرض ده چې دا تقسیم غواړي، نو نه تقسیم غواړي نه تقسیم غواړي بحسب ذات کې دا دوه شیان نشته، ځکه ذات ارفع ده نقیضانونه، دا نقیضان چې دي قسمت علی قسمت، دې نه د ذات چی ګلاړ ده، د ذات ورې اسمان چې جوړه قسمت علی قسمت لاندې مځکه باندې جوړه، قسمت علی قسمت خو عددونه غواړي یا کم غواړي، دا هورې اسمان چې خبره کې ده هونه کم ده نه عدد ده، نو د ذات نقیضانونه چی ده، اگر کدا په کوم محل کې چې راغلی دا کیف هغه محل وجه تقسیم یا نه تقسیم راځي، ځکه نفس الامر کې خو دا تقسیم نه چیزان دي، دا خو به یو خو کنه، خو د ذات کې صلاحیت تقسیم نه تقسیم دواړه نشته، ځکه نه عدد ده نه کم ده نه نقطه ده نه وحدت ده،
اگر که د کوم محل چې پروت دی د کیف هغه محل کې به تقسیمونه وي نو د بل واسطه تقسیم به قبلې د محل له وجې نه. مثال به اوس وایم د کیف څه شی لکه توروالی، سپینوالی، غم، خوښي، یعنې دا ټول کیفیات دي. توروالی ته تقسیم نه غواړي، عام محل له وجې غواړي وزه توره او زه تقسیمېږي ویښتان نو دا ورته تقسیم. سپینوالی، خوښي دا مزاج کې پرته ده، دا کیف ده، صفت ده، تقسیم نه تقسیمېږي ځکه نه عادت دا نه کام دی چې څرنګه تقسیمېږي. عام محل له وجې تقسیمېږي، محل یې زړه ده نو چې زړه تقسیمېږي خو بیا به ورسره تقسیمېږي، محل یې تقسیمېږي بیا ورسره تقسیمېږي. نو خو خوښي نه عادت دا نه کم ده نو چې یو شی نه عادت یې نه کوي بیا ته څرنګه تقسیمېږي. بجلی خو په ډېرو نه بدلېږي که نه چې ته ډېرې والا جومات کې اتم کې دراسه بټر به وایه په ډېرې باندې بجلی چېرې بدلېږي. نو دا خو عادت نه ده، خوښي نه کم ده، کچ قبلې چې ته تقسیمولی نه شي. نو لذاتي تقسیم نه قبلوي ځکه لذاتي تقسیم عادت قبلوي، کمې قبلوي، نه تقسیم نه قبلوي ځکه وحدت نه قبلوي، عدد یې نه قبلوي. عدد یې د ذات د ټولو نه اوچت ده، د ذات نه عدد قبیلې نه ده، نه کم قبیلې نه ده، نه وحدت قبیلې نه ده، نه نقطې قبیلې نه ده. نو د ذات اوچت ته نقیضان ده. دا ارتفاع د نقیضانو جایز ده چې ذاتي اوچتي نقیضان ده. ارتفاع د نقیضانو په نفس الامر کې ناروا ده. نفس الامر کې به نقیضان نه وي پورته، نفس الامر کې به یو نه یو وي پکې ځکه دا به په محل کې راغلی که نه هغه محل کې به دا تقسیم وي بیا دې ته تقسیم راځي کېږي. یو محل چې نه وي تقسیم بیا به دې ته نفس الامر کې نقیضانو نه خالي کوي. ته فکر وکړه نه په خپله نقیضانو نه خالي ده ځکه ذاتي اوچت ده. ذاتي څه شی ده ډول نه عدد ده، نه کم ده، نه وحدت ده، نه نقطه ده. او چې د ذات دغه نه ده اوس په نقیضان څرنګه پکې راوړی نه قسمت راځي نه پکې راځي. نفس الامر کې ارتفاع د نقیضانو بده ده نه ده راغلی. نفس الامر کې هو یو نه یو وي څرنګه به دا به په یو محل کې که نه هغه محل بلا تقسیمي دي نه او دته تقسیم راځي چې بلا اعراض محل وایي یا به نه تقسیمي دي بیا دته نه تقسیم راځي چې بلا اعراض په پوه ځکه وایي والفساد في المتقين ملکة دا ملکه ده. ملکه هلکه دا کوم ملکه ده کوم کړي ده وایي نه هغه نه ده کلیواله چې ته وایي دا مقولة الوجود ده. وایي کیفیت راسخة دا یو صفت ته مضبوط ده فی النفس په روح کې لا تزولو چې نه ظاهر کېږي عادتا. ولکه دا خو تفسیر بالموجود ده موږ دا نه پېژنو تعالی پسې کیفیت راوسته اوس یې سمه دردن جوړه دا خو ودځان څه ودځان دې کړی دی که نه ودځان دې خو دردنې سره او دې دردن جوړه کړه دا وایي نه سره کیفیت و عرض کیفیت خو عرض ده که نه محل غواړي یعنې یو صفت ته عرض معنی صفت ته په یو محل کې به دی پروت چې نفس ته او دا صفت تشخیص پته کوي دا څرنګه صفت ته دا نه عدد ده نه کم ده نه وحدت ده نه نقطه ده لکه توروالی، سپینوالی، خوښي، غم دا دې محل کې پراته وي که نه دا اوس عرض نارض ده. لا یتوقف تعقلو چې نه د موقوف عقل کې راوستل دي ده علی تعقل الغیر په عقل کې راوستلو دي مداخلې غواړي نه ده د اضافاتو نه ده نه. ولا یقتضي القسمة ولا قسمة نه غواړي په اعتبار د ذات قسمت ځکه نه عدد ده نه کم تیارې په خبره ولا قسمة نه غواړي لا قسمت ځکه نه وحدت ته نه نقطه. فی محلی په خپل محل کې ځکه محل کې خدای پروت دی په محل کې دا یو شی دا نه غواړي اقتضاء اولیا په اقتضاء ذاتي سره د ذات دا یو نه غواړي په محل کې چې دا پروت ده دا نفس کې دا پروت دی محل ده یا توروالی محل کې ده یا سپینوالی ده په وزې کې ده هغه محل کې دا تقسیم نه غواړي اقتضاء اولیا په اقتضاء ذاتي تقاضا یې ده نشته ځکه خو نه کم ده نه عدد ده نه وحدت ده نه نقطه ده ځکه وایي فی محلی په خپل محل کې چې دا پروت ده نه غواړي تقسیم نه تقسیم په اقتضاء اولی ذاتي سره دې سره جواب وکړه سوال سره که دا خو د ارتفاع د نقیضانو ده قسمت نه قسمت خو نقیضان دا وایي نه غواړي په اقتضاء اولی د ذات ورنه اوچت ده اقتضاء ذاتي یې نشته په نفس الامر کې خو به یو نه یو وي پکې ځکه دا به محل کې بیا به محل لا تقسیمېږي خو بیا دته تقسیم راځي په پیل وکړه نو یا به نه تقسیمېږي سوچ ته څه اوسه بیا
بیا محل وجه نه دته نه تقسیم راځي فخرج بالقید الاول الاعراض النسبيه وته په قید اول دې ته اشاره کوي چې د ملکتون کیفیت دا جنس ده د کیفیت څه کیسه ده دا جنس مرتبه ده ځکه عرض څه کنه کیف ته عرض ده چې په سویلا چې لا توقف التعقل على تعقل الغير دا فصل اول څه دې سره اعراض وته چې ای اضافات نه لکه فعل انفعال دا اضافت غواړي فعل چاته وایي هیئت اصله د شیتا لوجد اثر کولو د دنه په غیر کې ګورې اضافت اوس انفعال چاته وایي هیئت اصله د شیتا لوجد اثر قبلولو د دنه انیل غیر ګورې به اضافت دا اضافاتونه هونه ده ځکه دا خو بس کیفیت ته یو صفت ته په نفس کې پروت اضافاتونه نه ده چې اضافاتونه نه ده نو اعراض لا يتوقف التعقل اذا په عقل کې راتلل دا نه دي موقوف په غیر ځکه اضافاتونه نه ده نو دې قاعده اول سره نمک چې خو کیف ملکه دا خو جنس و دغه قاعده اول سره وته اعراض نسبی هغه اعراض چې اضافت له وجې حاصلې لکه چاړې ته دا کیفیت حاصل ده چاړې کې فعل ده فعل څه معنا هیئت حاصله ده چاړې ده لوجد اثر کولو د چاړې نه په خربوزه کې لور اضافت خربوزه ته خربوزه کې انفعال ده یعنی دیو هیئت حاصله ده خربوزه ته لوجد اثر قبلولو د خربوزه نه چې دا خربوزه اثر قبول کړي چیرلو د چاړې نه نه اضافات نه فقط بالقید الاول وته په قید الاراض نسبی هغه اراض چې نسبت لري اضافت لري بلته مثل الاضافه لك اضافت مقوله دي اضافت خو یې مضاف لري من فيه حیات فعل سے انفعال سے ونحو ذلك نور دی ورست خپل راځي متا وغیرہ متا چاته وي هيئت حاصله د شیته په زمان کې هيئت حاصله لکه مستوس متا عايزه ده متا خان څنګه متا څه معنا یعنی مست یو هيئت حاصل ده اوس چې ناس لوجد حصول د مزنه فی زمان په دې زمانه نه چې مشام کی به بل کیفیت نه چې ما خوستان کی به بل کیفیت دینه کیفیت زمانه له وجه بدلی شری او کولنا لا يقصد القسمه چې موږ چې تقسیم نه غواړي تقسیم کمیات وته کمیات کمی متصل کمی منفصل کمی متصل لکه خط صفحه دا تقسیم کوي عدد لا کمی او بکولنا الله قسمه چې لا قسمت بنا النقطه والوحده دې سره نقطه وحدت وته وقولنا اوليا ابتداء اولی پکې نه صدا معنا چې دې کې ذاتی تقاضا نه محل وجه هو پکې راځي چې وزې کې تورواله نه چې وزه تقسیم نه تورواله خود زړه تقسیم نه وقولنا اولين دا ولید کې الیت فلفي چې داخل کې پدې کې مثل العلم بالمعلومات دا علم مقوله الكيف تا علم کیفیت ته حالت ادراکی ده حالت منا رڼا ادراکی منا علم والا رڼا چې صورت تاسو ته راځي هغه ورسته رڼا پیدا دا رڼا څه دا علم نه کیف ده او دا علم دا کیف ته یو کیفیت ده دا اوس تقسیم قبلې خو محل وجه قبلې خپل نه قبلې محل څنګه خو معلومات سره تعلق لري معلومات چې تقسیم دي خو دا ورته تقسیم دي که معلومات نه تقسیم دي خو دا باندې تقسیم دي ځکه د چې نقطې سره تعلق خو نقطه نه تقسیم دي خو به رڼا نه تقسیم دي کله اوس کثیر معلومات سره تعلق دي زائدی امری سره شنتي دغه تاسو چې صورت ولا صورت نه نور پیدا حالت ادراکی دا نور تقسیم دي خپل هونه تقسیم دي خو تعلق یا معلومات سره لګنه زائد امر سره شنتي دي درا سره سوري نو ا تقسیمې دي کنه خدای تقسیم دا ګور لیدخل فی مثل علم بالمعلومات دا اولینه چې دا اولینه اقتضاء ذاتی په کې نه تقسیم ولا محل وجه تقسیم دي لیدخل فی چې داخل چې په دې کې مثل علم بالمعلومات علم په معلومات چې دا علم بالمعلومات خو علم خو کیف دا خدا تقسیمې دي معلومات له وجه خپل نه تقسیمې لکه علم بالمعلومات هغه معلومات المقتضیه للقسمت چې تقسیم پر مقتضی لکه زائد امر سره شنتي دي یا لا قسمت پر مقتضی لکه نقطه فقول ملکه اشعار اوس وایي لکه دا ملکه دی ویله ولی ویله چې ملکه فروغ چې کو سم په په دا څه وایي چې متکلم فصیح تاسو وایي چې دا الفاظ فصیحه ویلای شي دا څه ولې نه وایي آسان چې چې ظاهر شاه سره مناظره و ما هم مناظره نه کوله ظاهر شاه بیٹھنا و
او ډېر لوی دعوې وکړې مونږ دې ته سوچ نه مونږ طالبان نه وای زه فاضل اوس هلته خو اشتهار لګېدلی او پیزو چې اما کوټې چې لګېدلی خو لکه ما داسې مزاج ده که نه دا ته ما وکړه سوچ نه کړي اشتهار چا لګولی ده دی پسې لګېدلی په زور مې کتلي وي چې دا ظاهر شاه مولوي اشتهار لګولی ده چې د مدرسې بدعت دي دا فقه بدعت ده دا فنون بدعت دي دا ټوله ګمراهي ده بس خالي حدیث وایي بخاري خو لکه ما څه غږ مغ نه وکړه دا زما نه ویلي چې دا غلط ویلي دي دا څه کیسه ده که نه اوس نیام د ظاهر شاه مولوي ته راغی څه ته وایي ظاهر شاه مولوي مدرسې ته راغی بېټنه و خطرناک سره و ډېر دا د میر علي ته چیلنج کړی و میرم شاه ته چیلنج کړی و زما سره مناظره وکړه میرم شاه میر علي خو وزیر و هم تکړه و دی بېټنه و دی هم ځان ته څه ویله میرم شاه والو ورته ویله چې مناظره نه کوو څه خالي میر علي تر تېر شه روډ باندې ته پسه چیر بس بیا به سره کسو مناظرې و بیا سره ګورو بیا غټه پګړۍ والی دی د صاحب رحمه الله استاد و د ناظم صاحب د استاد و د شفیع د ټولو استاد اوس زه هم مدرس وم ته اوس ما ته وایي اوس شاه چې راغله که نه دا درا سره ولګېده دا چرګې ازادې دي دا حلوې پخې دي دا چیف چیف مخلوق سره کې دا ناظم دوا دا ټول شاه اوس موږ دې ته سوچ چې ما نه وه یو خدای دې سوچ چې دا ما نه وه اوس ما ته اطلاع راغله چې ته به مناظره کوې د سره صاحب ټول صاحب ما استاد رحمه الله زه ډېر زیات خبره دا عبدالغني د ټولې ما سره کړي یو ما سره کړه عبدالحی عبدالغني ما نه تکمیل ویله بیا ساته د اسماعیل سره لکه صاحب ما ته ویلې چې تا نه علاوه د چا سره زمن نه کړم صرف تا سره کړم ما سره ډېر محبت اوس څه ویل مجید به کوشش کوي نه سړی مناظره ده ما یې ما مناظرې وله چېرته ویل دي څه ما ویلي دي څه کیسه خو نه کړې دوله له خولې باسلي لا ده باندې مې رد کړی لا مې ظاهر شاه یاد کړی لا مې اشتهار یاد کړی لا مې ویلې چې دا عالم نه ده نه وی مناظره به خامخا ما یې څه په خوشحالۍ سره زه په زور په پړي مړ نه بل زه تعلیم وکړ نه مدرس مشکل دا مطالعه هم نه وی کړ اوس مو دا د نسته مناظره مطالعه هم نسته دا دا کتابونه هم مناظره نسته لانډه دا چې مازدیګر څه که نه بس مخلوق د خدای سره جمع ما مناظرې پړي مو سره واړېده چې واړېده که نه دا مې داسې وشرمه لکه ما دا زړه ټک ټک کول اول چې مناظره که ډر یې خو ډېر مخلوق وکړم بس دا څه زړه مې نه غوښته ته خو ځانکار و دا مړي صاحب وایي دی خو بوډا سړی و غاټ سړی و ډېر شهرت یې و چې دا منطقي ده او دا سلام کې تعظیم نه هغه قادر نه و ماشاءالله او تا چې مناظره مو وکړه که نه نو مناظرې چې خو داسې وشرمه وکړه چې د طالبانو نارې پرې وکړې سږې پورې ویستې دا کاري ګلازم له ورته لونګۍ یې ورسې واچوه لکه ما دا خوښه نه وه بس ما ترپ کړه کوټې مناظرې نه بعد د حیا نه لاړم ما چې دا خو د صاحب خفه کړه ناظم ده وه دا ټول داسې خو بل مثال جوړ کړ نو دې چې یوه کیسه دا وه په دې مناظرې کې چې دا شرکایت څه ده دا روغه کیسه دی که نه چې قرآن دی الله کیسه ده دی چې وایي چې لفظي ده نفسي ده دی داسې وایي ورته چې خو روغه کیسه که متکلم فصیح چاته وایي خو چې فصیح الفاظ وایي ته څه وایي چې ملکتونه بیا کیفیتونه بیا عرضونه دا خو بل دی ولګه نو دو هلته اعتراض چې داسې ماته ویلي چې دا شرکایت چې خلک یې ګمراه کړي خو دا چې داسې وایي که نه چې قرآن د خدای کتاب ده دا یو ټکي چې ظاهر شاه مست که نه دا بدعت ده که نه دا صحابه چېرته ویلي چې یو کله مې رضي الله یونسي ده ویلي چې رړ د بنده خو دا خو لازم نه وډغېدلی ما ورته ویله چې صاحب بیا خو امام احمد صاحب مبتدی و امام بخاري بدعتي و هغه هم ویل دي کلام یو لفظي ده یو نفسي ده بس تاسو نو دا داسې اعتراف دی چې هلکه هغه ده تاسې به د روح کیسه کړې وه چې فصاحت المتکلم چاته وایي خو دا ورته وایي چې الفاظ فصیح وایي ته ملکتون دا چېرته دی دی وایي دا ملکې ټکه ځکه کوم چې دې ته یې اشاره کوم که یې سړی مقصود نه تعبیر په لفظ فصیح وکړي ړانده غوړستي له روی ویسته ولګېده خو هسې ده سره اصول نشته په مزاج کې
دلیل په مزاج کې نشته د سره صفت په مزاج کې نشته لا یکون فصیحا تاسو فصیح نشئ کېدای دا خو وړاندې چیز ده کوله کې دا کنه وړاندې چیز ته فن نه وای فن دې ته وایي چې انسان سره قواعد استحضاري غیر وجه نه چې انسان ته یو صفت حاصل دا وایي فقولوا ملکه دا کول چې ملکه ده اشعار اطلاع ده بانه لو عبر فتعبير یو مقصودنا بلفظ فصیح لا يسمى فصیحا في الاصطلاح یعنی نه مسمى فصیح سره په اصطلاح کې معلوم يكون ذلك راسخا فيه چوپړي چې دا تعبیر المقصود د کې صفت مضبوط نه پروت وقوله يقتدر بها على التعبير للمقصود دا متن مو ویلو چې دا قادری بیا د ملکیه صفت لودي په تعبیر باندې د هر مقصود ده دون ان يكون يعبر دا په سوال کې ځکه يعبر به ویل کنه يقتدر څه وایي چې موږ ته څنګه نه اسانه نه يعبر نه وایي چې وفاقیان په يعبر گزاره وکړي په يقتدر وفاقیان جوړ کړي چې اقتدار څه وایي دا وایي چې يعبر ځکه وایي چې يعبر ځکه نه وایي يقتدر ځکه وایي دون ان يكون يعبر اشعار اطلاع ده پدې انه يسمى فصيحا د خړې ته پته فصيح وایي اذا وجد في تلك الملكه چې دغه د صفت پروتي سون وجد التعبير او لم يوجد تعبیر بالفعل یا کني و سره یک سره اقتدار ستا دا تعبیر کوي خدا چپ اوس پته دې ته فصیح نه وای فصیح پوته وای ځکه چې اقتدار است اگر کدا بالفعل چپ یو سره چپ نه د تعبیر کې خو اقتدار نشته ملکه نشته وسره لا يكون فصیح دا فصیح نه ده سن وجه تعبیر علم وقول بلفظ فصیح دا چې تعبیر مقصود نه کې په لفظ فصیح پکې دا په سوال کې چې تعبیرات په کلامونو کې لري په لفظ چې تویل په مفرد ته وای مرکب ته وای دا چې تعبیر مقصود نه کوي فصاحت انداز کې خو په کلام دی کوي پیدا شي وای چې په کلام الفصیح چې دا تعبیر هر مقصود نه کوي چې په کلام الفصیح لفظ چې توای دا وای نه مقاصد دوه نه وای دي یو نوع عام الوقود لکه کلام دا کلام والمقاصد چې دا عام واقع دي ځکه چې عام فائدہ په کلام رسي دا ډیر انواع دي دا کلام فصیح وال ډیر انواع په عالم کې موجود دي خو دی مفرد فصیح وال یو نوع استه هغه دا چې کله انسان شمیر اراده لري د مفرداتو به بس حاسب توای چې ما ته حساب وکړه چور دي شاعر ما خو دا به چې څه دي ته وای دار جاریه بستر کټ کوزا وزا یو تیوزا دو تیوزا دا شاعر بغنی نو چې حاسب باندې واچوي اجناس مختلفه ليرفع حزبانا دې لپاره چې دا اوچت چې دا صفا کې تل حساب یا په دې وخت کې د مفردات ورچا ځکه حساب پر ورچا چې وی غړي نو حساب په مفردات سره تعلق لري نو ته به دا به ته چې څه غنوي ځکه دار جاریه کټ بستر کوزا دا مفردات ته وتوشمره نو معلومه ده چې مقصود نه تعبیر کله په کلام فصیح او دا کثیر الانواع دا کثیر الوقود ځکه چې کلام سره فائدہ مخاطب ترس خو یو نوع مفرد کې مستا کله سره مفرداتم فصیح ګرځي او فصاحت ادا کوي په لفظ مفرد سره لکه کله چې په اجناس مختلفه وروغر د حاسب شمیرون کتاب پټواری ته ليرفع حزبانا دې لپاره چې دا شمیر تاسو واضح په ابتدا ته وایي جار دا بیا د مفردات ځکه موږ ویل بلفظ پکې شل دا وقولوا بلفظ فصيح دا کوم چې بلفظ دي یا المفرد والمرکب دې لپاره چې مفرد مرکب ته شامل دي المرکب فظاهر هڅه مرکب نو ظاهر ده ظاهر څه کثیر الانواع ده مرکب ته ډیر ضرورت په کلامونو کې چې بیا ځکه فائدہ مخاطب ته په کلام راځي اما المفرد فنوع واحد دلته به تقدیر کې مفرد کې و نوع استاد فصاحت څنګه فکما تقول لکه ته چې وایې ان د تعداد په وخت شمیر د پټواری چورته دار غلام جاریه ثوب بساط بستر الى غیر ذلك والبلاغ.